अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु स्वमद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीस। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, ददी इलाकी पदिन महीनों मुसलमानानों मदरसा तबलीगुल कुरान के राजमशो मुअल्लिमात तालिबात और पदिन महीने ख्वेंद मेंदे मुहतरम नस्तासो दे इलाका गरीबाबाद की इंतहाई खुशालीदा कुरानी करीम बाज़े खुशकिस्मता अगी पर तजवीद और नाज़िरे सरा इख्तिताम तरसूल दे और बाज़ खुशकिस्मता कुरानी करीम पर तर्जमा और तफसीर सरा इख्तिताम तरसूल दे और जमा पर ख्याल द वालिदैन द पारा द दिन बल लोया खुशाली नहीं च द चा औलाद दागी पर जुन बांदे द अल्लाह दा किताब इख्तिताम तौरसई दे बचो सरा दे ख्वेंदु सरा चिचा ख्वारी करे दा कम मुअल्लिमीनो कम मुअल्लिमातो बाजिगानो ख्वारी करे दा जमुंगा मुहतरम रूर मौलाना लाइक मोहम्मद से चगद पिंजल पालस कालो रासी दे इलाका की मेहनत कई अगी ख्वारी करे दा मुहतरम मुसलमानानो अल्लाह रिदा ख्वारी दा मेहनत दा मशक्कत दा साई द खपल रजा द पारा सबब उगरज़ई और अल्लाह तबारक व ताला दे वर्त कबूलियत नसीब की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे दा द नजात जरिया उगरज़ई। ज़का मुहतरमो के चरत यो अमल द अल्लाह पर दरबार की कबूल निशी के चरत यो मेहनत अगै बांदे अल्लाह तबारक व ताला राजी निशी अगा सबब द नजात उन गर्जी नु ज़मुंग दा पुख्तानवई इंदुस्तड़े और खुदे नाराजा
محنت وشو ستړیوالی وشو کړه وشو نوم وشو چې چا ختم وکړه د هغې نوم وشو د مدرسې نوم وشو د متمم صاحب نوم وشو د استادانو باجیګانو نوم وشو محترمو الله دې مونږ او تاسو ټول مسلمانانو تاو د دین مهنت کوونکو تا نارینه او زنانو ته اخلاص را نصیب کی حدیث پاک کے راضی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت دی اغتا یو شاگرد وی ما تا یو حدیث ہو روا توجہ مشتا محترمو کنا تا چاچا توجہ شتا جزاکم اللہ خیرا کثیرا محترمو چاہتا شاگرد وی جواب اس طرح کہہ سکتا توجہ مشتا سیکنڈ کے خبر ہے یہ رشوہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تا شاگرد ہوئی چاہتا یو کس جواب راکو پا پختو پوئی گی دا مرکری کنا ابو چاہتا شاگرد ہوئی دا صحابو نم پا مینا اخلے گوری دا صحابو سر مینا دا ایمان نخدا سنگا جواب برا کوي خانه تاسو لایک محمد سے امزان ستړی کو مولوی سے امزان ستړی کو او ډاکټر سے پیدا لسونو خولي مزیدار د نبی رسول سلام مدح بیان کا تاسو داسې ودی کنا نو محترم مسلمانانو د صحابه کرام سره مینه د ایمان سره وای شاباس سو ځکه صحابه کرام خلوی خلق دی یاره صحابه کرام دلوی خلق دی صحابه کرام دا عظیم شخصیات دی نو شاگر چاہتا ہوئی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تیوی یا ابا ہریرہ ممتدا سی او خبر اوکا چتا دے نبی علیہ السلامنا پا دے خپل غوگو باندے اورید لی ابو ہریرہ جو حدیث بیان کا چما د نبی علیہ السلام نا اوریدلیو نبی علیہ السلام فرمایلی رز د قیامت بئی چې دیوی سړی را پریوت ابو ہریرہ را پریوت بے ہوش شو بیا ہوش کی چراغ نو بے شورو کا نو چې بیا وی چې نبی علیہ السلام فرمایلی دی ما ته اوریدلیو چې رز د قیامت رز د محشر بئی بیا بے ہوش کی بیا پدریم سلورم زلی حدیث دیر پا گرانا سارا بیان کو چھ نبی علیہ السلام فرمائیلی رز دا محشر بئی اللہ بھئی اوتن راولی اللہ بھئی توی ذکر دا قیامت پرس چھ اللہ رب العزت دا بندہ سارا خبری کئی کنا ڈائریک با دا بندہ سارا خبری خواہ میں اس کے با ترجمانی کہ ان کی نہیں ہو مونچی چتا عدالت کسا بطور گواہ پیش کیگو نو رپیگو که نرپیگو لکه دا رومالم بار کی دوا موبایلم بار کی دوا اسی جد را تیو وایا سکی سا شوی دا نو مونگ رپیگو که نرپیگو نو دا چه دا بادشاہانو بادشاہ تا پا در کے اولارے او اللہ پاک خپل بندہ تا وی وایا زما بندہ سمو خیال دے دا بادشاہانو بادشاہ طاقتونو والا بادشاہ قدیر بادشاہ قادر بادشاہ مقتدر بادشاہ اگر با ڈائریک دا بندہ سرم خطاب کئی وائے زما بندہ دا پری زمون ایمان دکھا رز دا محشر رز دا قیامت رز دا آخرت یوم الدین یوم الحسرت یوم التغابن پدی رز زمون ایمان دے نو اللہ رب العزت با یوتن را پاسی وائے زما بندہ تما دا پارا سکڑی اس ماو تا سکڑی کسی دا دین کار مکڑی اللہ بدلی دنیا کیا را کڑی دا سپاتی شو یار کسی دا دین کار مکڑی کل را کری یار آگلے دا کل مونگ مولیانو کم دا مصیبت رازی لیکن دا سی بیانو کا چی ویوز دی سیواشی لائکر دی سیواشی
چې پیج دی په بره لاړ شي. سبحان الله زموږ مولیان هم نن دي شي تباہ برباد کړي ښا. الله رب العزت وی وای زما بندا تا ما د پاره سکړي دی به ته وی ربا تا ما ته مال را کړو تا ما ته مال را کړو او دغه مال می په غرباو فقراو په دینی مکاتیب و مدارسو لګولیو. الله بو تی دروغ دی وی دا تا ما د پاره نو لګولې دا تا دې د پاره لګولې و چې خلک ستا صفاتو کی چې پلان کې خو ډېر سخی دی کنه. نو تا چې په کوم مقصد او په کوم غرض د پاره هغه مال لګولیو هغه صله تا ته ملو شوې ده ما سره ستا د پاره هیڅ بدله نشته. ملایکو ته به وویلی شي چې دې جهنم ته ور لړکې. بل تن وای زما بندا تا ما د پاره سکړي دی بوی ربا ما ته خطا بدن را کړیو طاقت دی را کړیو ستا په لار کې می جهاد کو تر دې چې شهید شوما خپل سر می ستا د دین د پاره قربان کو. الله بو توي دروغ دی وې تا خو دې د پاره جهاد کو چې خلک راته وي چې دا ډیر بهادر دی دا ډیر مجاهد دی. خبر سمجھ ترازی محترم کنا لوی عمل دی. نبی علیہ السلام فرمائی شہید تا اللہ ار گناہ معاف کئی خواہ خودی شہید تا اللہ وی تا سکڑیو رب دا خپل سر میں تا دا پارا قربان کڑیو. اللہ وی دروغ دیوے دا تا دی دا پارا جہاد کہو چی خلق راتوی دا دیر بہادر دیو لوی کمانڈر دیو لوی نڈر دے اگر تا تویلی شوی دی. لہذا داغی سلطا تا ملو شوی دا ما سرا ستا دا پارا اس اجر نشتا ملائکو تبوی ورولے جہنم تا. دا بڑن بنی کسانی خواہ. بلتن وایا زما بندا تا ما دا پارا سکڑیو رب قرآن دے رئیس دکڑیو پا ناظرہ میں قرآن ازدکڑیو پا تجوید میں قرآن ازدکڑیو پا تفسیر میں قرآن ازدکڑیو. نو رب ما دا اے خدمت کاؤ خلقو تم قرآن لستا خلقو تم قرآن بیانو خلقو تم ددی ناظرہ و تجوید ورز دکول. اللہ بو توی دروغ دی ویلا تا دا قرآن دید پارا خلقو تا بیانو چی خلق راتا قاری صاحب ویا خلق راتا مولی صاحب ویا اگر تا تویلی شوی دی. محترمو دی حدیث پاک کی دا دے دریو کسانو مذمت ندی بیان شوی پا تمام عملونو کے دا درے عملونو دیر لوی عملونو دی سڑیر لوی عملونو دی پا تمام عملونو کے درے غٹ اعمال دی. یو محترمو دا اللہ دا پارا مال لگولا دویم دا اللہ دا پارا جان لگولا او دریم دا دی قرآن خدمت کولا. دا درے غٹ کارون دی. کم کم ہوا ہے شاباس چاہ پاکی روجہ خونا یو مال لگولا دویم جان لگولا دریم دا قرآن خدمت کولا. دا دیر لوی اعمال دی محترمو چھ دا اللہ پا دین دی مال او لگاو 10 روپے دے او لگولے. یو طالب علم تر یو کتاب واغستا دا قرآن کریم دا مصحف دے چاہتا واغستا تر دنیا نلالے دے کی تلاوت کی گی دے کی ترجمہ کی گی دے کی درس کی گی دے کی نور مسلمانان تلاوتو نکیا چتا مدرسہ کی دے یو خخت لگولی دا یو بوجی سمٹ دے لگولی دی تر دنیا نتلیا آغا مدرسہ دا پائے کہ دا ناظری ختمونا دا ترجمی ختمونا دا تفسیر ختمونا دا صحیح بخاری ختمونا دا سلسلہ پا کی شورو دا تا یو بوجی دا سمٹو لگولی وا تا پسیل تا ثوابونا در رسیگی لوی عمل دے کنے صدق جاریہ دا مال لگول دا اللہ پا دین باندے دا لوی عمل دے مال لگول. دوے محترمو دا شہادت مرتبہ ملاوی دا دے لوی عمل دے. نبی علیہ السلام تا یو صحابی راغی وی اے دا اللہ رسولہ
د شهادت بارک راته خبر راکا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتو فرمایل چې شهید تا هر قسم گناہ دا معاف کیږي مولوی سے مخ کرا دا نبی علیہ السلام وتو فرمایل چاته د شهادت درجه نصیب شوا سوک چې شهید شو د شهادت سره سو محترمو ها وای شاباس تاسو دوه په خبرو نه پوهیږئ کنه که سبل جبینو چې نبی علیہ السلام فرمایل شهید ته هر ګناه معاف کیږي وای شاباس صحابي ډېر په خوشاله روان شو جبريل راغی وتوی دا الله رسول تا خو وتوی چې شهید ته هر څه معاف کیږي خو یو څه بل نه معاف کیږي دی راوړه پیغمبر اسلام ته خدای غیب علمونه چې وਹੀ وته نو راغلی مخکنه خبره ورلوکا چې شهید ته الله هر ګناه معاف کوي هغه صحابي روان شو جبريل راغی سړی ته را واپس شا علی کا شهادت سره هر ګناه معاف کیږي الا الدين مگر پردی حق و سره ګوري نه معاف کیږي سو سره نه معاف کیږي پردی حق ایو تفسیر کې میکته و یو سړی دی د جنت دروازه کې ولاړ دی کسان ته تپوس کوي الکه جنت تولی نه داخليږي و اجازت راته نشتا ولی وی په دنیا کې مې د گاونډیانو د ګندلو داستان راغوخته وا نو بیا مې راشي ونه نه مې ور کړې نو پاغي کې ولاړم پس کې او یو ځکه لیکلي دي چې یو تن د جنت په گیټ ولاړ دی جنت ته ترتلو اجازت نه ملاويږي ودا ولي ويره پلاړه تیرې دما د چا د پټی نه مې دونه اون تډ کې را وشو کو غاخونو کې مې غډ کې وو نو جنت ته نشم تلې چا سره چې د خوريسا سلويخ 50 کا لګيري یو ډکی الله اکبر کبیرہ د خوريسا سلويخ کالا 50 کالا داغه انکم بچو ته ورکړې دی د هغه پټو د هغه کور د ایسو د پلار چې کوم مشترک مال پاتې شوی د ور باندې غره ور چولې بلا کاروبار او روزگار چې په هغه د خور پیسہ تاسو کالا سونه کاروبار روزگار کړي دی هغه بټول خور ته ورکې کني په حج نخلاصيږي په عمره نخلاصيږي په تبلیغ کې په کال او په سلور میاشتو باندې نخلاصيږي په علم باندې نخلاصيږي خبره خیال ترانه محترم پردی حق جبريل راغی وی چې د توه پردی حق دن سونه مسلمانان دي دا دکانداران دا رنګ دا سټورونو والا دا غریبانانم جاړي یاره دوه کاله مخ کې سودا وړي دا ایو ته پورې پته نه لګي ښا محترم ډېر احتیاط پکار دی ښا او دعاګانې کوي دی علماو ته دا مجالس جوړ شي دا اجتماعات جوړ شي نو سناسو ایمان پکې جوړ شي کنه هر انسان سره پرون یو تن راغی وی ختم کې مې خبر اورېدلې وا وی مونږ سره خو د خور ډېر حصہ ده وی ورکومه وتا پدې به بچما پدې به ماپ شما مینا خور تبکینی چې خوري 30 سال می ستا ایسا خوړلې ده ما پیرا توکا کاغه خور ته به تمینت کې زاری به ورته کې نو که چرتا خور د توي چې اورورا داسته مې د تماب کړی او دا آینده د پاره خپل ایسارا کا نقطه بده وبخي کني بخانه دي نشته کته ډېر توبې وباسي ځان وګونه راکاږي او توبه خدای توبه چیرې وي توابونه کې په توابونه باندې ځان له خپل او پړسه صفا مروه کې منډه وي او کال نه درې کاله مسلسل په تبلیغ کې ګرځي بستر دې پوګدا خو د خوري صد سره دا ما پی دي نشتا خبره خیال ترازی محترم وکنا نو محترم او شهادت چې دی دالوی مقام دی الله تبارک وتعالى ور باندې ار ګنا معاف کوي او دریم لوی عمل د قرآنی کریم تعلیم او تعلم د قرآن ذکر د قرآن خودلا زکا قرآن کریم کے راضی چې اے پیغمبرا ته خلق ته وایا چې ما ته حکم شوه دی ان اتلو القرآن
اے پیغمبرہ خلق توائے زما کار سدی بیان دا قرآن بیانول دا خالص مخلص سوچا پیور کاری نبوت دے سنگا بیوی محترم دا قرآن بیان دا خالص کاری نبوت دے گوری خواب او بلا یو خبر دا لوکم اوی امدتا کنا چاہتا بوائی نا وایو بخلکو دا دین خبر خواب دانن پا ترجمہ دا سوما شمانو ختمون دی خو مونږ چې کله اوس زور ګرځو دی علماو ته هم پته یو هلکه څه پروګرام دی جینکو ختمونه دي د چا ختمونه دي نو دی هلکانو نه څه چل شي هلکان اوس غاړې ته لاکټې لاسو له بنګړي او هلکانو کې کریم پاوډر راوتي یاره تاسو ته پته شته که نه تاسو به زموږ نه ډېر خبرې دا شی زموږ په بانډه جاتو کې راوتې نو اوس هلکان ځان له میک اپ سیټ جدا ساتي یاره نو لکه د هلکانو به ختمونه کوي مونږ خو یاره څو کاله وشو چې شته ختم دی یاره د مستوراتو پروګرام دی د مستورې بچیا د زنانو ختمونه دي د هلکانو ختمونه به کوي دا یاد وساتئ محترمو دا مسله به تاسو اورېدلي ایره کړي به مو وي د قرآن کریم په معنو سره زده کول دا فرض دي مسله واورئ شاباس څنګه مسله شوه د قرآن په معنو سره زده کړه په هر نارینا زنانا عاقل بالغ مسلمان باندې فرض دي څنګه چې مونځ فرض دی څنګه چې سړی فرض پرېږدي ګناهګار دی که نه دی لویه ګناه ده که نه ده رښتیا وایه چې څوک فرض پرېږدي لویه ګناه ده که نه ده نو لویه ګناه ده نو چې چا ترجمه اوسه پورې نه ده ویلې د دین کارونه به یې کړي حتی چې ډېر حفاظ رونه وي تراو کی شل کالا قرآن اورولی قاری صاحب حفیظ صاحب دا دی صورت معنی صدا مفہوم صدی یہ دی دلانی اوزگار شوی دی سره دا گناہ تراو کی قرآن اوریا دی سره دا گناہ روجی نیسی دی سره دا گناہ منزون کیا دی سره دا گناہ شپاورس کیا دی پلوی گناہ کی مبتلا دی پس کی مبتلا دی او دی گناہ تا ماوتا گناہ من دویلی گوری که چاوتا اوسه پوری گناه ویلی ده مونږ او تاسو کې اکثریت د مسلمانانو دیندار طبقه دی گناه ته گناه نه وایي نو نن به یو دا کار کوو مشرانو کشرانو نارینهو زنانو بچو خویندو میندو چې نن به ځان ګناهګار وګڼو چې دا لویه ګناه رانه شوې ده څه رانه شوي کومه ګناه چې قرآن مو نه دی زده کړی نو چې مونږ ګناه ته ګناه ووایو نو الله به دې توبه وباسو که نه اے محترمو تاسو کې به ډېر ملګري وایي چې تا خو ډېره غټه دعوه وکړه چې دا غټه ګناه ده لکه دا خو پلان کې ډېر دینداره انسان دی هغه هم په معنی نه پوهېږي او نه قرآن ته کښېني بلکې قرآن سره خو ډزې کړي کله کله مونږ ته محلو کې دا علما درسونه راکوي چې مونږ هغې کې کښېنو که نه صرف د ثواب په نیت ګورې کښېنو ښه د زده کړې په نیت نه یو ناسته اے محترمو ستاسو ذهن ته به دا سوال لازي چې تا سره ستا په دې دعوه باندې چې دا لویه ګناه ده تا سره ثبوت څه دی نو ثبوت نه ثبوتونه دي صرف دو ثبوتونه د لویم یو د قرآن نه یو د حدیث نه دا به ذهن کې یاد کو خلکو ته به وایو اے محترم مسلمانانو سورۃ الملک په دې کې راځي رز د قیامت بیا اتم آیت دی قرآن کریم کې راځي د قیامت رز بئی جہنمیان به جہنم ته وغورځولی شي دین و ملائک تپوس کئی علم یاتکم نذیر تاسو لسوک یر در کون کی بیان کون کی دائی مبلغ مولانو راغلی دی بوی آو راغلی وو خمون داغ خبر او نمانلا دا سو کوئی دا سو کوئی محترمو جہنمیانوی کنا یارنو الله مخکې خو چې بزرانم تاسو په خبره پوهېدی خو دې پېرته چې زه ګډوډ شوی یم که تاسو ګډوډ شوي یار که نه رجوع رانه خراب کړي جهنمیان به وایي
چې او مونږ ته یو سړی راغلی و مونږ له بیان کوونکی راغلی و خو مونږ د هغه خبره نه وه منلې څوک به وایي دا جهنمیان به وایي دا جهنمیان به جهنم کې چیغې کي څوک به چیغې کي یا الله مونږ ټول مسلمانان د جهنم نه وساتئ دا جهنمیان به وایي لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير هاي هاي کوم اوریدلی وی قرآن صرف اوریدل نه او نعقل د اوریدو نه پس مزان پویا کړی په قرآن کوم دا قرآن اوریدلی وی او بیا مو پیزان پویا کړی وی سمو کړی وی دا به څوک وی یعنی جهنم ته جهنميان الته چغي وای ک کاش مونږ دا قران اوریدلې وی بیا مو ور باندې ځان په وکړې وی ما كنا فی اصحاب مونږ به جهنميانو کې نو کنه به جهنميانو کې نو چې ځان په قران نو مونږ ځان په قران نه دی پوهې کړی چې په قران ځان نه دی پوهې کړی جهنم ته تلی کړی تلی اصل یو خبره تکومه توجه مشتکنه محترمو زمونږ د مولیانو د عوام مونږ دواړو پدیکو کې یو قباحت دی یو بدیت دی د خپل ځان به مو وایو ستاسو به مو وایو مونږه مولیان په دې خوشحالي کو کنه چې دلته تقریر ته راشم از مولي څنګه خلک خوشاله وکنه الکه خلکو صفاتو کو کنه زموږ مزاج دا دی چې موږ ورو ذالک خلک ډیر خوشاله مولوی صاحب تراغه بیان دیو کو خلک ډیر خوشاله شو ډاکټر صاحب مونږه دا غواړو چې دا خلک زما صفاتو کی عوام وای چې مولوی صاحب راشي چې مونږ ته واړه جنت اعلان کی تاسو ټول بزرګان یې تاسو خو چې راغلی بس الله بخلی جنتیان یې چې زموږ دنه مرزونه د مولاونه چیړي خبر مخال درانه لا نو موږ څنګه هغه پښتانه سوې سو جرنده او صدانی نو کیسه زموږ د دواړو نه خرابه ده ګورې ښه موږ به د هغه مولوي صاحب سره مینه کوو چې ما کې دنه کم مرضونه دي چې زما نه به زونی سي هلکه دا مرض د خوري سره لایکران دې اډو سیوان شي ستا ویوز دې اډو سیوان شي خبر مخیل درانه لا ستا لایکران او ویوز او ستا صفتونه دې اډو سکون کی ستا ته د مدرسې ته اډو سک چنده در نه کی کله کله مونږ ته رکاوټ دی حق بیان کی چندو ببوشي ګوره ښه مدرسه مې ده کویم چې سود بنه کې دا سود خور مالا چنده نه راکې کویم د خور حساب نه ساتي ځان سره دا حرام ده بیا دا حرام خور ماته چنده نه راکې بیا د قربانې سرمن نه راکې او بیا سرسایه نه راکې نو موږ د پاره کله دا رکاوټ جوړیږي نو محترم مسلمانانو مونږ با هغه بیان خوخو کنه چې په کوم بیان کې زمونږ د دن مرزونه نه دي بیل مازی دا راکې دارنګي رشتہ داری نه پالل دی راکې نور بلا ګناونه دی راکې زمونږ زنانو کې بے حیايي ده مخکې مولوی سیبوی د بے حیايي هغه په عروج باندې ده نن زمونږ د مسلمانانو بچے بیبیانې خويندې رويرې خورزې دغه ټول لباس د زنا لباس بیلستونو لباس نری لباس نریلو پټا ویخته پکې ښکارا د بدن ایسی په جامو کې ښکاری ماو ته خو وینو او ځان مو په خش پیلی کړي او هغه مولوی صاحب خوخو چې دا زنانه سونه دوا تراغلی دا ټولي جنتیانی دي دا چې ته غب دي سو کدا د بابا کلی خیرات دی تا لباس آغه ته رواج ورکو چې کم د شریعت خلاف لباسو ته کولو مخ ګرځي په بازار کې ګرځي درځي ستاد کولو مخ د ګرځېدو د وجنا په سونو خلق د سترګو په زنا کې مبتلا شو اته وی چې مولوی صاحب وای چې بس 10 روپے مدرسه کې ورکړي او دا جنتی دا ولې دا چې تګپون شپون دي څه ته ټول عمر د الله د حکم خلاف ورزي کې په موبایل باندې غلطي رابطه ټچ موبایل نن سبا د مدرسې د باجیګانو سره ټچ موبایلی خانه ودا په صرف تلاوت اوري کنه
دا چې تلاوت اوري کنه چې لږ داسې ورته ګوته پکې دی خو سره نور انډیا او د هغې بربند فلمونه او ډرامې او نارینه پردو نارینهو ته کته دا د سترګو زینا ده پردو زنانو ته کته دا د سترګو زینا ده او دا یاد ساتئ محترمو زنانو خویندو میندو د دې علاقو ما ته پته نشته زمونږ په علاقو کې چې چېرته کلي کې خوا او شا کې غم وشي که نه اکثر زنانه د هغه مړي لیدو ته ځان رسوي دلته خو داسې نشته که نه د مړي لیدو ته بیا پې تبصرې کوي بې تجزیې کوي وایي داسې ښکلې په شنو شونډو پروت و داسې ښکلې په شونډو یې مسکا وه دا یاد وساته د چا نه چې په جون کې پرده کولو د چا ته چې په جون کتل ناروا وو نو پردو مړو ته کتل هم ناروا دي ډېرو خلکو ته دا پته نشته زنانه نه ثواب دپاره ځي ښه یاره ثواب دپاره به د مړي دیدن وکړو خبره سمجھ ته راځي که نه کور به را خبره کوې که نه څوک څوک به کور دا خبره کوي ټول دروغ وایي ټول دروغ وایي نه کوي ای خویندو میندو دا نارینه ده نه یریږي تاسو ته وایم تاسو یې زنانو ته بیان کې اوس صحیح شوه که نه اوس صحیح شوه که نه ټولو لاس اوچت که اوس صحیح شوی مونږ نشو ویلي جزاک الله دا شانتې رښتیا وایي محترمو مسلمانانو الله اکبر کبیره ای زنانو خویندو میندو تاسو ته وایم مخکې مونږ نارینهو ته وی مونږ به د تشکیل کې لړو که نه نارینه به موسې روزې ته یو به وې تقاضه ده بل به وې تقاضه ده د مستوراتو جومات کې مستوراتو ته بیان لږ راټیټ کړو مستوراتو به د خاوندانو نومونه ولیکل بیا مورسار ته چې بستره دې راوړه که نه ته به خاوند سره جنت ته ځې اورې که نه بلا بسترې به بیا زنانو د نارینهو هغه راولېږلې نو زمونږ به یې نه منل د الله نه مني د الله د رسول نه مني محترمو مسلمانانو او چې بیګمه صاحبو ته وي زنانو خویندو میندو تاسو ته الله دې دور کې یو لویه اتارټي درکړې ده ای زنانو خویندو میندو تاسو ته دې وخت کې الله رب العزت یو لوی مقام او حیثیت درکړې دا غون نارینه ستاسو تابعدار ګرځولي داسې ده که نه ده حاجي ټول یو صحیح خبره ده خو بعضې وایي بعضې نه وایي نو ای زنانو خویندو میندو د خپل اتارټي نه پیدا والی دا خپل نارینهو په دینو لګوئ ښه او ای زنانو خویندو میندو نورو زنانو له دین بیان کې نو خبره مې څه کوله وایي شاباسس ختم راته پاتې دی خبره یې را خبره یې را شوه جی څنګه تاسو سره د زرانه وختي تېره شوې ده نه چې ما کومه خبره شروع کړې وه تاسو ته مې دا خبره کوله چې چا په مانو قرآن نه زده کړي نو دا جرم دی لویه ګناه ده نو دلیل مې دله یو د قرآن نه پیش که چې جهنمیان به جهنم کې چغې وایي لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر دویم دلیل مې دله وی د حدیث نه قرآن کې نور دلایل هم ډېر شي دي او قرآن ورسره احادیث مبارکه او دا یاد وساتئ څوک چې احادیث مبارکه نه مني که نه دا د قرآن نه منکر دی ګورئ ښه چونکه مختلف فتنې راوتي محترمو دا څو کاله مخکې زمونږ دا نوجوانان هم د فیسبوک د مولیانو نه متاثره دي ښه د فیسبوک مولیانو پسې به نه ځئ ګورئ ایماندارو یاد ساتئ چې تی پیژنې نه ستا د کلي نه دی ستا د علاقې نه دی ستا د وطن نه دی څنګه چې مولوي صاحب وي تاله سند نه دی معلومه د فیسبوک په تحقیقاتو پسې به نه ځې ګورې یا به قادیاني شي او یا به پرویزي شي یا به بل د نه ملحد او زندیق جوړ شي ګورې په دې فیسبوک بعضې خلکو داسې خلک کینولی دي چې مسلمانان خاص کر دا سټوډنټس دا نیو جنریشن دا په تشکیک کې مبتلا کوي دا ملحدین ګرځوي دا دین زندیکان جوړوي چې هسې به عام مسلمان په کور کې یي خو دننه دننه به دې د خدای د ذات نه منکري دی به د پیغمبر د احادیثو منکري دی به د قیامت منکري د ده به ګیره بدي شي د ده به پټکې بدي شي د ده به مدارس بدي شي د ده به تبلیغي بدي شي دی دننه دننه ملحد شوی دی نو اے محترم مسلمانانو تیر شوی کال دو کې تاسو کته په دې نیټ او په دې باندې چا بکواس کو تراوی په کې چاره اوستی دي تراوی څه ضرورت دی اوس به ډیر نوجوانان داسې وو چې هغه خو پوه شو خو بعضې خلک ویلي دغه مولا نه دی څه دوی محترمو دا به اوس بله فتنه روزي دا یاد وساتئ خلک وایي د قربانۍ څه ضرورت دی مړه
قربانې ته پکې څه حاجت دی دا فتنه عن قریب په میډیا باندې راتلو والا ده نو محترم مسلمانانو دین ځان اگا کوي ځان خبروي د فتنو دور دی نو تاسو ته مې ویل چې یو دلیل مې د قرآن نه پیش کا چې قرآن کریم په مانو سره نزد کول سدي ګناه نه لوی ګناه ده صدا لوی ګناه ده داغي ثبوت د قرآن د یو آیتنا نور آیتونه هم ډیر دي وسره حدیث هم زکوایو چې احادیث هم د دین د پاره داغي د ثابتولو د پاره یو لوی مرجع ده چې احادیث مبارکه څوک نه مني چې څوک صحیح بخاری نه مني دغه احادیث مبارکه نه مني او ځان ته مسلمان وي دا ملحد دی دا سری دا په الحاد کې وردن نشوي محترمو خدایي غریبانو غلطی نه دا او پسې سزوري او خلک استعمالي س ډالر مالره ورته راځي چې تشابه مسلمانان گمراه کوخه د فتنو د ور دی ایمان بچکول ډیر ګران کار دی محترمو اے محترم مسلمانانو احادیث مبارکو کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کله چې د انسان د دنیا پیریډ د دنیا زندگی ختم شوا د قبر د برزخ زندگی شروع شوا کدی قبر کې خښ شوی او کني خښ شوی کدرندگانو خړلې کمیانو خړلې کسوځېدلې دي ک ارسنګ حال دي د برزخ زندگی شروع شوا د قبر زندگی شروع شوا ک قبر دا کنده وت کنيستي شي او کني کنيستي شي دا قبر شروع شو خبره مزین واغستا خلکو چې تاسو د قبر عذاب حق دی نو دا چې کم سړی هغه په اور سوځېدی شو دغه قبر نشته نو څنګه د قبر عذاب دی نو مسله موریدا کدی خښ شوی او کنه دی خښ شوی د قبر شروع شو دته ملائک راځي ملائکه علیهم السلام دنه تپوس کوي مر ربک ما دینک ومن نبیک کم یو تن چې صحیح جوابونه ورکا نو یو سلورم تپوسم تکی صدیقی محترمو مونږ او تاسو زیات تر دا درې سوالات اورو کنه خدا دن سلورم تپوسم کیږي ملائک ورته ویا تا دا جوابونه څنګه بلا جج کراکا څنګه جوابونه دې ټیک ټیک راکا دیو ته وی دا جوابونه مې زکه ټیک ټیک درکا ما دا کتاب لستیو سمې لستیو نو ګورا په قبر کې د عذاب نه د بچاو د پاره لو یلار قران لستل او چا چې دا جوابونه صحیح صحیح ورنکا ملائک ورته سلورم خبر ادا کوي نه دی قران ویل او نه دی پیزان پویا کړي وو تا په قران ځان نو پویا کړي نو ځکه سوالاتو کې غلط شوي کتا دا قران زده کړي او درایت دی حاصل کړي تب د قران تب د قبر په سوالاتو کې نو محترم نوجوانانو ټول بدا عزم کو قران بس دکو یو یو ټکی زدکې چا چا کلک عزم دی چې قران بس کو پمانو سره بس دکو نن دلته دی جنکو ختمونه دی بیا بدالکانو ختمونه دی چا نو الکانو تویل غون ته کوشش دا کوي کنه یار تاسو ګوره جنکو نمبر یوړو اولکان مو ير د گاون کې د تر د لور ختم ولا ماما د لور ختم تعالی سے چل شوی دی اے محترم دادری سورتنا سورۃ الاخلاص مکی سورت دی د دې ډېر فضایل دي د دې مخ کی سورت سره ربط مخ کی سورت کې د دین د غټ دشمن داغت تباہی ہلاکت ذکر شا چې هغه یو ډېر لوی نسب والو ډېر لوی نسبت والو زمون په دې معاشره کې یو بل فتنه ده الکه ته بریلی کته دیوبندی کته صحیح کته صحیح تاسو شته کنيشته بیا د هغه د وجه نه زمونږه جمعه هم جدا منځونه هم جدا نو امام هم جدا نو غم خادم جدا بیا پر الکه ته پروګرام ته نه ویتل دا خو د بریلیانو پروګرام الکه ته خو نه وی دا خو د دیوبندیانو پروګرام دا ډیره غټه فتنه ده محترم مونږ او تاسو که څوک د بریل کلی دي کچا بریل کے سبق ویلے کچا دیوبند کے سبق ویلے کچا سہارنپور کے سبق ویلے کچا لکھنؤ کے سبق ویلے کچا جامع ازہر مصر کے سبق ویلے کچا مدینہ یونیورسٹی کے سبق ویلے دے کچا ام القرآن مکہ کے سبق ویلے چپا تمام دنیا کے کمزے کم کلمہ گو دے اور مسلمان دبل مسلمان سے دے رور دے
زما استا رشتہ د پنجابی د پښتون نه دا زما استا رشتہ د عربی او د عجمی نه دا زما استا رشتہ د پاکستانی او بنگالی نه دا زما استا رشتہ د هندستانی او د سہارنپوری نه دا زما استا رشتہ د دیوبندی او د بریلی نه دا میرا تیرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ میرا تیرا رشتہ کیا پخلی مکلیمم سمن رازی زما استا رشتہ صدا بس یره چې مسلمان دی چې یو سړی مسلمان دی کغه د بریل کلی اوسیدونکی دی جنت ته بزی وکنه که یو سړی د دیوبند د کلی دی او خو سور هندو دی نه الله مني او نه رسول دغه دیوبندی به جنت ته ځي مړه دیوبند خو هندوستان کې دی کنه ای یو سړی د مکی دی او هاشمی دی او قریشی دی او د پیغمبر نسبی دی د بریل دیوبند نوچت نسبت دی او کنه دی دغه د ابو لهب نسبت دی مکیم دی هاشمیم دی قریشیم دی چې ځان سره لیکم دا پلان کې مکی شو دا مدنی شو دا دیوبندی شو دا سہارنپوری شو دا بریلی شو مونږ په دې باندې د جنت ټیکټ الاټ کوخه چې به ته دیوبندی ته جنتی نه محترمو ایمان او عمل صالح عقیدہ صحیح او عمل صحیح نو کدا پی ٹی آئی والا دے ام جنتی دے نو کدا پیپل پارٹی والا دے نو ام جنتی دے او کدا مسلم لیگ والا دے نو ام جنتی دے کدا جماعت اسلامی دے نو ام جنتی دے کدا جمعیت دے نو ام جنتی دے او چی عقیدے گنده دا نو کدا دیندار پارٹی دے نو ام جنت تنشت لے خبره مزین تراله کنه صفا خبرې کوم محترم مونږ نن دې تبا کړیو مونږ مولیان چې تدلل شو کنه بعد یې دې تاسو دیوبندیانو سره تعلق دې بریلیانو سره په ما ډېر بوج راشي مې دلته د ذهن چا جوړ کړل محترم مونږ ټول مسلمانان یو یاره دې سره بیا نفرتونه پیدا شي محترم بیا د مدرسه جدا الکه دا ماشوم بلیګو هغه مدرسې چې دا بریلیان وي چیرې دیوبندیان وي الله اکبر کبیره نو محترم مخ کی صورت کی دا ابو لہب دا تباہ بیان شو دیولی تباہ شو دی زکا تباہ شو دا سورة الاخلاص دا مسئلہ نومان لے زکا تباہ شو سورة الاخلاص کی دا اللہ پینز صفتونا دا دی دیر پزائل دی یو پزیلت دا ہو رہے یو صحابی دے اگر چی بموس پڑاو کلو مقتدیان ہوتا نو الحمد نفس بے یو صورت ہوئی نو بیا بے پتخام مخاد صورت الاخلاص لستو نو نورو مقتدیان وربان شکایتو کخا چی پیغمبر علیہ السلام توی جی دی خوار رکات کی صورت اخلاص ہوئی اس نبی علیہ السلام مغیل دا نوئی چی دا خودی خنکی دا خودی غلط کئی پیغمبر وی روی خوارے علیکہ امام سے پتا شکایت دے تو دا صورت پہر رکات کی اولیوے اگر صحابی ہوتا ہوئی اید اللہ رسولہ پا دی صورت کی صفت الرحمن دے دی صورت کس دے دا محربان باچا صفت دے پکے دا محربان باچا یوالی دے پکے دا محربان باچا وحدانیت دے پکے پا دی صورت کی دا اللہ توحید دے دی صورت کس دے نو اید اللہ رسولہ دی صورت سر میمین دا زکا دے کی دا اللہ توحید دے پیغمبر وی خواہ پا دی وجہ و سر مینا دا چی دی صورت کس دی صدی پکی توحید صدی پکی دا اللہ وحدانیت دا اللہ یوالی پکی ذکر دے دا اللہ یوالی تا دا اللہ توحید وی توحید ستا وی دا اللہ یوالی تا زدک شاواز دیر خلقی پدے کوکے دا توحید دا لفظ نرازی دی سر دشمنی توحید ایمان تا وی دا اللہ یوالی تا توحید وی سمیوی دا اللہ یوالی تا سوی توحید سا نو پیغمبر تی خستا دی سر مین دا زکا چی دی کس دی نو دی دا مین بتا جنت تداخلیا سبحان اللہ سیوتا ہوئی چستا دا اللہ وحدانیت دا اللہ صفت دا اللہ توحید سر مین دا بدی جنت تداخلی قل هو اللہ احد ہوا اے نبی علیہ السلام شان دا دے اللہ دی یکیو اللہ سومد اللہ سنگ یہودین و داسی یہودی السومد اگر چاہتا محتاج ندے
دا اللہ نے علاوہ ٹول پٹول محتاج دی انتم الفقراء الاللہ تاسو ٹول پٹول اللہ تا محتاج اللہ الصمد علامہ سیوطی لکلی دی پر سورۃ الاخلاص کی دا 40 باطل فرقو رد دی پدې یو صورت کې د سلويختو ناکاره فرقو رد دی چې یو فرقه بیانې نو پدې خو یو ورځ لګي بیا یار بلکې د ورځې نه به سیوا لګي دغه د مسلمانانو مونږ دین نه زده کوو زمون خلک خو ایمان په ټوینکل لړړی سٹار راوړلې ښا زمون د خلک خو ایمان په دې نورو سيزونو دی مونږ قرآن او دین نه زده کوو محترم په دې صورت کې وګورا په دهریاو په کمیونست اورات په ایتیست اورات په دې صورت کې چې چا د الله صفاتو نه انکار کاو دا غیر رد چې چا د الله یو صفت مخلوق ته ورکاو پاغي پکې رد چې چا دا رنګي الله له نازولی نیاز بینان بچی ثابتول پدی صورت کے پاغی باندې مرد چې چا د الله صفاتونه د الله ذات د مخلوق سره برابر ګڼلو پاغیم پکې رد الله الصمد والذي بحاجت ذات لم یلد ولم یولد الله اولاد نشتا والدین نشتا د الله څوک برابر نشتا بسم الله الرحمن الرحیم پدی صورت کې یو اهم مسله ده مسله د توحید کومه مسله ده پکې دا توحید سونه اهم دی قول مخکې لایک محمد سیبوی ما یو رساله شروع کړې و چې قران کې د الله د یووالي کوم آیتونو کې ذکر شوی کوم سورتونو کې دا غینه داسې یو 100 120 صفو والا وړه رساله جوړه شو د توحید د مسلې اهمیت د هر صورت نه بیا مولوی صاحب ناغه رساله ځان ته وصولی کې د توحید اهمیت د هر صورت نه په یو رساله کې بتاته د هر صورت د توحید آیتونه د ایمان آیتونه د الله د یووالي آیتونه هغه مخه تراشی خدا خو هغه سګوري د الله توحید سره مینه کړه اباځي نه زو پر رساله باندې 50 روپے ور کوما ځان ته په موبایل ته ډیټا ولې نه کوما بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق دی سورتونو تا معوذتین ویا اے محترمو د دې پشان نزول کې محدثین او مفسرین ذکر کړي مختصر وایو په نبی علیہ السلام جادو شوی په نبی السلام څه شوی کوډه منتره په شوی پیغمبر بیمارو سونه بیمارو په دینی کارونو کې په وحی کې په دعوت کې په تبلیغ کې په بیان کې پیغمبر کې څه کمی نه راغلی داغي کې څه جادو اثر نه شوی بعد پیغمبر بدن باندې تکلیف لګا او د بیبي کمرې ته راغلی یا نیم راغلی دا په لګ ایرو د معمولی ایر سیوا نه وحی ته نه ایر شوی د دی بیبي خواته کمرې ته راغلی یا نیم راغلی زه خدای شي د کوټې نه راوته نه جی غو اوس نو غو وختیو بس دک عمر نور مزید نه غوري ښا بعض خلکو دا چې پیغمبر جادو شو نو بیا غته د قران وਹੀ چې شوی نو به پوښ شوی نه نو بیا به پای کې کمی کوتاهی کړی چې دغه مفروضی جوړی کی کنه نو بیا امام بخاری د گریوان نه نسی چې ولې په صحیح بخاری کې د جادو حدیث راغلی دي نو محترم هغه په خلیت سره کې هو غلط دي بعض وخت سړی په صحیح نیت لګي هو کار غلط دي چې امام بخاری د گریوان نه ونیو بیا د ابن ماجه او د ابو داوود او د نور محدثین دا خو بدل غازر ابن خکری بیا دا یاد ساته د صحیح بخاری دفاع دا عین د حدیثو دفاع دا امام بخاری باندې موږ اعتراضات نشو او پیغمبر نه منو امام بخاری دغه چې کوم نور کتابونه دي پای کې راویانو باندې جرح هم شوی دا پات امام بخاری خپل ناقد الرجال سړی دی بل د صحیح بخاری غدا یو روایت د سند د راوی پورا چانبین کړي دی چا سره په صحیح بخاری کمپرومایز نه کې چې خیر دی جی بس امام بخاری دام دې کې دا راوی دا خنه دی او دا خنه دی دا خنه دی دغه سن تاسو مزه بس زمونږ دا امت اجماع ده په دې خبره چې صحیح امام بخاری رحمت الله علیه خپل صحیح بخاری کی کوم روایت راوړلو په صحیح بخاری کتاب کې بس دا یې سند پسې مګرځا دا صحیح دی نو محترم په نبی علیہ السلام جادو شو خبر راغونډوم توجه پکار د محترم ستړي شي خو نه کړ یو ځکه ختمو سبوډاګان مشران پکې ستړي شي وکنه نو اخر کې خلک استاد ته مبارکي ورکول ختم مبارک شه ختم مبارک شه یو بابا ته دا بیان بس کېده مبارک شه
داسې کیسه خو نه ده که نه نو کله کله مونږ سره هم غم شي ښه میاشت نه چې وایي چې بهی دا پروګرام ډسمس کېده مبارک شه په نبي علیه السلام جادو شوی و څه شوي و پیغمبر ته پته نه وه چې په ما جادو دا بیان مې یو ځای کې کو یو سینیر ډاکټر و سپیشلیسټ و زی جدا کم پروګرام ته هم دې علاقو کې چته و وخت یې وشو کافي وی داسې وی مولوي صاحب زمونږ خو ذهن کې بلبل سو میں په پیغمبر علیہ السلام جادو شوی و پیغمبر ته پته نه وه چې په ما جادو شوی دی او دا جادو چا کړی څنګه مې وي شابه ووایي چا کړی دی او یا په ما جادو دی الله ورته پته ولګېده پیغمبر ملاس دی دوه ملائک الله راولېږل یو سر ته یو خپو ته یو فرشته دی بل ته وایي دا سړی خو ناجوړه دی هلکه څه بیماري ده طب علیه سحر علیه په ده جادو شوی دی دا چا کړی دا دغه یهودي لونو کړی لبید بن اسم پیغمبر و اختیار پیدا کړي منګز نه ته وکړي زیروان می کوی کې پویخ کی کانه پیخه پیغمبر وی خدا بدن چې می خوګیدو دا کی سوا شیخ کوټه ته په خوشاله وړای عائشی د مرض تشخیص شخا دا داسې چل شوی پیغمبر ته پتا چې سو وਹੀ نو چنن دور کې خلک پلان کیږي کې سړی راوته او خزر راوته او کمیسونه ناپ کوي تاسو خبرې کړه ما ته